خبره اورو سونه خلق شتا وغوګونو د شریعت خلاف خبره د قران خلاف خبره په غوګونو باندې اوري سونه مسلمانان شتا سونه نوجوانان شتا چنن د میډیا دور دی په دې غوګونو باندې د قران خلاف بکواس اغي اوري برداشت کوي د احادیثو خلاف بکواس کیږي او غي اوري وردا خبره په بدلږي چې ګوري یاد ساتي چې څوک د نبی عليه السلام احادیث صحیحه نه مني نو ګوري دا مسلمان نه دی ګور دا خبره په خنه لګي په دې خبره باندې اعتراضات شروع نه به صرف قران کافی دی کنه اے محترم دا یاد ساتي ځان د میډیا داغي د غلط اوریدو نه ځان ساتل پکار دی او دا به تیمون الاغي بچ پاتې کیږو کنه چې د دې دعا اهتمام کو په دې تعوذ کې د پینزو خطرناکو لارونه مونږ ته خبرداري راکړې شوې ده نبی رسول سلام شکل ابن حمید توي توایا چې اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي اے زما الله ز پناه غواړم پتا سره د شر د غوګونو زمانہ چې ز پدې غوګونو باندې د حدیثو خلاف خبر اورم او دا یادو ساته محترمو اعتماد د میډیا په مولایانو د میډیا په ډاکټرانو د میډیا په حکیمانو د میډیا په خلکو اعتماد مکوي په دې میډیا کې خو بلا شیزونه به ګوره چرته د قادیانانو خبرې به اوریدلی چرته د انکار حدیث والا خبرې به اوریدلی یا چرته د دهریو خبرې به اوریدلی یا دغه غ دلیل بستا ذهن ته کو شوی یا ملحد شوی به دهری شوی به بی دین شوی به د ایمان نه بخلاص شوی او کم خلق چې دغه سوشل میډیا د مولایانو نه ایجن او نه پیجن یو مولا پر راغلو او یره ډیره مزه وکا هغه معراج پکې چاره اوسته دي تراوی پکې چاره اوسته دي حوض کوثر پکې چاره اوسته دي دې خبرو دل ډیر خوان ورکاو کله علماء پس خبره کله بکواس چې تلغونته سټډی کړی او اغم د میډیا نه د فایده حاصله کړي چې ته استاد ته براه راست نه ناس دا سړی گمراه کیږي ښا تاسو ګورئ نه د دور د الہاد دور دی ګورئ ملحدین لګیا دي مهنت کوي ځان لمرګری پیدا کوي دا خو زمون دینی طبقه خبي غما مطمئن دي چې ما علم حاصل کو بس مسلمان ما او دیندار ما بس کیسه ختمه د اس مهنت نشتا یا دو ساتنن بی دین قوتنا د ملحدین قوتنا دون متحرک دي کنا دون غټ تحریک چلی په سوشل میډیا لګیا دي په پرنٹ میډیا لګیا دي په الکترونیک میډیا لګیا دي هغه خپل باطل نظریات خوري حتی چې په الله رب العزت په کې خلک اعتراضات کوي په قیامت په کې خلک اعتراضات کوي د پیغمبر په حدیثو په کې خلک اعتراضات کوي هغه ته د پلان کې غټ محقق دی او غټ ریسرچر دی د یادو ساتي چې یو سړی احادیث نه مني دغه ریسرچ به تاسو کوي یو سړی ختم نبوت نه مني دغه ریسرچ به تاسو کوي یو سړی د دیر اسلام نه اوټ شوی دغه په ریسرچ به تاسو کوي دغه خلکو په اوریدو سره ته خو به د غوږ په شر کې مبتلا شي د غوګونو په فتنه کې به مبتلا شي نقصان به ډیر زیات شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا خودلا شکل ابن حمید تا چې توایا اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی یا الله ز پناه غواړم د شر د غوګونو زمانہ دا یو خطرناک لار شو ځکه د غوګونو شر دا یو خطرناک لار ده غلط سيزونه په غوګونو اوریدل کیږي د کفر خبرې په غوګونو اوریدل کیږي د انکار حدیث خبرې په غوګونو اوریدل کیږي د انکار